محترم سامعینو په سټیج باندې اساتذه کرام تشریف فرما دي د اغي په مخ کې د گفت طاقت نه لرم لیکن الامر فوق الادب په بنیاد باندې صرف یو څو خبرې درته کوم ان شاء الله د قرآن په منقبت د قرآن په فضیلت د قرآن په اهمیت به استاد محترم حضرت مولانا رحمان الله حقانی صاحب ان شاء الله مفصل گفتگو فرمائی او په دغه مختص وخت تیر شوی وخت کې به استاد محترم دغه علاقی نامور شخصیت مولانا محمد زرین صاحب به ان شاء الله هم تاسو ته د قرآن فضیلت وخت سره سره بیان کړی وي لیکن محترم صرف یو څو خبرې درته کوم کنن منګه خاموش یو منګه کنن د مصلحت او د یو حکمت په بنیاد باندې د یو خبرې وضاحت کول نه غواړو موږ هغه خلکو ته وایو چې زمونږ مصلحت زمونږ خاموشي دي بوزدلي نه ګڼي زمونږ مصلحت زمونږ خاموشي دي بغیرتي نه ګڼي نن کو موږ په سړه سینه باندې د یو قدم اخلو چرته د باطل دا نه وی چې د دې سره دلایل نشته د دې د دلایلو په دنیا کې کمزوري دي والله العظیم دغه ټول فرق باطله څومره چې نن په دغه ځای باندې زمون خلاف आवाज اوچتئ دغې ته پته ده دوی د خپل نیکونو تاریخ الټئ دوی د خپل اجدادو تاریخ الټئ زمونږ نیکونو زمونږ اکابرینو د دې سټونه د دلایلو په میدان کې مات کړیو نن باطل دې درجې ته ورسېدل چې زما اکابرینو ګریوان ته د هغې ذات ته لاس ور واچاو ان تر دې چې بعضې هغه ګمراه فرقه اشاعت په نوم باندې چې یادېږي چې زما د اکابرینو په بیماریانو باندې هغې ماتمونه خوشحالیانې کوي د هغې په مرګونو باندې خنداګانې کوي د هغې په مرګونو باندې مټایانې تقسیموي قسم دې دا د دې خلکو وتیره نه ده دا د دې د مور د دې د تیر پلرونو دغه طریقه کار را روان دی اوس په دغه تیر دور کې زمونږ د دې علاقې د ناوګۍ مفتي صاحب چې کله بیمار شه کله چې هغې ته بیماري لاحق شوه تاسو ټول د دې نه خبر یې چې کومو خلکو د هغې د بیمارۍ باندې مذاق جوړ که د هغې سپینګیري د ګیري خاطر یې ونه که د هغې د پټکي خاطر یې ونه که لیکن قسم دی دومره تذلیل یې وکړه کو چرته یو کافر کې انسانیت هغه بدبون موجود وي ان شاء الله داسې به نه کوي لیکن د هغې نه پس کله چې حضرت مفتي صاحب ته موت ته لاحق شه وفات شه د هغې نه پس هم د هغې خوله بنده نه شوله لږ وخت مخکې په دغه بره زمونږ په باجوړ کې یو جلسه وه همدغه عالم همدغه مماتي د حضرت مفتي صاحب د مرګ په باره کې وویل دا یو بدعتي و لهذا موږ کو نن خاموشه یو لهذا نن کو موږ خپلې خولې نه دي کلاو کړي موږ صرف د مصلحت په بنیاد باندې ستا هغه عقاید موږ دې امت ته نه دي ښودلي چې نه دا حسین نیلي په خپل کتاب کې لیکي وایي حضرت حسین رضی الله تعالی عنه نه جنرل ضیاء الحق هم بهتر و عقاید علماء اسلام ته راواله په 2525 باندې د عذاب قبر انکار وکړه کو نن ته ماته بدعتي وې قسم دې پتا کې الحاد موندلی کېږي نن کو ته ماته بدعتي وې پتا کې هغه کم عقاید چې ته پیش کې هغه پتا کې موجود کېږي لہذا زه دغه فرقې باطلو ته یو پیغام ورکوم زما د اکابرینو زما د مشرانو زړه ازاري نه دې لاس واخلي زما مشران زړونه یې نور نه دردی والله العظیم موږ ته خامخا څوک رسي موږ خو خپل مشران کینئ موږ ته دغه تلقین دا که چې لا تسب الاموات مړو ته کنځل مه کوي رسول الله فرمایي لیکن کله چې زمونږ مشر حضرت شیخ الحدیث شیخ القرآن ډاګی بابا وفات شو دغه مماتیانو ډاګی بابا په مرګ باندې څومره خوشحالیانې وکړې د دې نه مخکې شاه منصور بابا چې وفات شو تاسو زمونږ په مړو باندې خنداګانې وکړئ نن کو حضرت مفتی صاحب وفات شو تاسو زمونږ په مړو باندې خنداګانې وکړئ لیکن موږ مشرانو تر اوسه پورې زمونږ خولې مړه کړي دي لہذا زمونږ خولې دې نه راسپړودلی کېږي زمونږ د مشرانو قدر د صرف د دلیل په میدان کې هر وخت موږ دې ته تیار یو د دلیل په میدان کې هر فرقه باطله وي هر انسان وي د دې علمیت ماته معلوم دی لږ وخت مخکې محمد ناس دی د دې یو پنجپیري د مفتی صدام صاحب سره بحث شوی د ډاګی بابا جي په عباراتو باندې قسم دی د وسیلې اقسام یې نه پېژاندل د وسیلې معنی نه ورتله لیکن لګیا وي ډاګی بابا په ذات باندې اعتراض کوي نو محترمو د قرآن فضیلت د حضرت شیخ صاحب بیانوي زه به څه ووایم صرف د څو خبرې مې در تاسو په مخ کې وکړي او دغه زه تلقین در کوم دغه درته
یو تسلی درکوم ان شاء الله الرحمن موږ به مشران نه پازادو کلم چې مقراله کلم چې وخت رالو ان شاء الله د شپې هم د ورځې هم ان شاء الله دغه استادانو په حکم باندې شپه ورځ به تیار یو وما علینا الا البلاغ.